السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نن په دې موضوع خبره کول غواړم. که تاسو راسره په دې خبره اتفاق کوئ خو ټیک ده، که نه کوئ نو هم ټیک ده، خو زه خپل رایه ورکوم. تاسو په دې سیټ کې ګورئ چې یو خوا د عمران خان تصویر دی او بل خوا یې ورسره د شادو تصویر راوستی دی. عمران خان په هغه ټایم کې ناست چې څنګه سټایل جوړ کړی دی، نو په هغه سټایل کې اوس چې کومه دی د شادو تصویر هم راوستی دی. اوس که موږ او تاسو وګورو دا چې چا کړی ده دا خو ګناه نه ده، ګناهګار خو دی، ګناه یې کړله، غلط کار یې کړی دی، خو دا پی ټي آی والا هم په هرې پارټۍ ورپسې نښتي، د هغوی تصویران بګاړئ، د هغوی تصویران ګډوډ کوي، د سپي تصویر لګوي، د خنزیر تصویر لګوي، د سپي سر راوالي د چا په سر یې ولګوي، یا د خنزیر سر چا په سر یې ولګوي. د پی ټي آی د مختلف کرتوت او مختلف کارونه ډېر زیات کړلي. که موږ تاسو وګورو بهتر څه یې کړلي. زه د پی ټي آی ورکر نه یم، زما د پارټۍ سره تعلق دی، تاسو د رومیال ښکاري. زما ټیک ټاک د جمعیت علماء اسلام سره تعلق دی، خو که د یو پارټۍ صدر دی، که هغه وزیر اعظم دی، که هغه د کور مشر دی، که هغه یو عام انسان دی، که هغه وزیر اعظم دی، خو د چا مخ ورانول دا بالکل شریعت اجازت نه ورکوي. چې د یوې خبرې شریعت اجازت نه ورکوي نو بیا ته څنګه راپاسې او په هغې ځان ګناهګار یې. اوس چې دا تصویر چا هم جوړ کړی دی نو دا یې ډېر غلط کار کړی، او دا کارونه د پی ټي آی ډېر زیات کوي. اکثره چې موږ وګورو په سوشل میډیا باندې نو دوی خامخا د چا تصویر روان کړی، کله کله د مولانا صاحب تصویر راوالي، د سپي سر پې ولګوي، کله پې د خنزیر سر ولګوي، کله پې د مړه بس مختلف تصویران پې لګوي او مختلف خبرې کوي او انتهایي د انسان تذلیل کوي. یو خو موږ دا ولید تربیت کول پکار دي، د خپلو بچو خپله د خپل ځان هم کول پکار دي، د ځان سره احساس پیدا کول پکار دي چې کم سے کم د چا شکل وران نه کړي، یا د هغه په مخ باندې د سپي تصویر ونه لګي. اوس د پی ټي آی والا که دوی ډېر زیات کړلي، که دوی په موږ پسې کوي په مولانا صاحب پسې، نو هم زه خفه کېږم. که یا زموږ د پارټۍ څوک راپاسي او د عمران خان مخ ورانوي او په هغې پسې کومه قسم تصویران لګوي، نو زه د دې سخت مخالفت کوم او سخت خفه کېږم. موږ له داسې قدمونه اچتول نه دي پکار، ځکه چې پارټۍ وروسته را اول موږ مسلمانان یو، موږ کلمه ویل ده، د یوې کلمې وروڼه یو، د یوې کلمې خلک یو او یو شان انسانان یو، ټول د قبر د کوزې ګوزو به او د هرې خبرې تپوس به رانه کېږي. او دا کارونه نه عمران خان پخپله کوي، نه یې بذات خود مولانا صاحب کوي. دا چې موږ کوم ورکران یو لاندې د عیب نه په ټکي نه پوهېږو، د بسم الله نه یو خبر، د مونځ نه یو خبر، د اودس نه یو خبر، خو بس د خرو په شان ناغلي یو، بس په زنده‌باد مرده‌باد پسې نښتي یو او نور د هېڅ نه یو خبر چې اسلام څه حکم ورکوي، او ته بیا راپاسه او د چا شکل ورانوه. دا کار بالکل ښه نه دی، په دې سره ډېر زیات بدي ښکاري. نو موږ له داسې خبرونو او د داسې کارونو اجتناب کول پکار دي، که نن موږ په یو پسې کوو سبا یې بل په موږ پسې کوي. لهذا زه په دې تصویر څخه خفه یم او پی ټي آی ته هم درخواست دی چې د چا تصویران او د چا شکلونه او د چا مسخرې نه وړاوئ، د چا مذاق نه وړاوئ. که دوی یې کوي نو بیا به سبا نور راپاسي او دوی درته به شرموي، دوی به مذاق وړاوئ. لهذا داسې سیاسي خلافات په خپل ځای باندې دي، خو د یو بل د لیډر او د یو بل شکلونه ورانول دا نه دي پکار. نو د داسې خبرو نه موږ ځان وساتو. که ستاسو دا خبره خوښه وي نو بالکل کمنټ سیکشن کې راته ووایئ.